حاضرینو اولا تاسو ټول مسلمانانو ته د وړوکي اختر من صمیم قلبي په اخلاص سره د رب کریم د رضا په خاطر مبارکي وایم. خداوند متعال دې زموږ استاسو د رمضان شریف تمام طاعتونه، عبادتونه، نوافل، د قرآن عظیم الشان ختمونه او صدقات په خپل عظیم دربار کې قبول او منظور کړي او آینده کال او نور کلونه دې رب کریم دغه مبارک میاشت موږ باندې په جون کې بار بار راولي. معززو، ایو مسله زمون په دې ملک کې د ډېرې مودې راسې چلیږي چې یو علاقه کې اختري او بل علاقه کې روجوي او څوک پکې دا وایي چې د سعودي عرب والا میاشت لیدل دا په مونږ باندې لازم نه دي چې مونږ د هغې په لیدو باندې روجه کو یا اختر کو، نه د هر علاقې خپل خپل لیدل دا ضروري دي. نو همیشه په دې مسله کې اختلاف او ګډوډ را روان وي، خو د دې اختلاف اسباب چې دي نو دا متعدد دي. لوی سبب په دې کې جهل او ناپوهي ده. د خپل مذهب او د خپل دین نه ناخبري ده. زمون د مذهب حنفی د مسائل خپل طبقات دي، د فقها خپل طبقات دي، د کتابونو خپل طبقات دي. پدې کې هغه مسائل چې هغه ته ظاهر روایت ویلې شي چې هغه د شپږ کتابونو روایت دي، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط او زیادات، دې ته ظاهر روایت ویلې شي. د دغه شپږ کتابونو مسله دا ډیره مضبوطه مسله ده. نو دا چې د مطالعه اختلاف د هر علاقې او د هر زید سپګمې دراختلو اختلاف، آیا شریعت دې ته اعتبار ورکوي او کنه ورکوي؟ نو ظاهر روایت کې ذکر دي چې اختلاف د مطالعه معتبر نه دی او دا زمونږ مذهب دی، ظاهر المذهب دی، دا د جمهور رائے ده، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د جمهور او د اکثر فقها رائے ده. ناول سبب د اختلاف جهل دی چې خلک د خپل مذهب نه خبر ني، مطالعه لري نه، نو بس را پاس یغي وی چې نه زمونږ د پاره خپل لیدل دي، د هغې د پاره خپل لیدل دي. بیا عوام یو درته وایي چې حدیث کې راغلي چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، د میاشت په لیدو روژه کوئ او د میاشت په لیدو اختر کوئ. نو مونږ خو نه ده لیدلې، نو ورته وایي دا ړانده به څه کوي، ړانده خو یې د سره نشي لیدلی. که ته وایې چې هغه ته بل څوک وایي چې ما ولیده، خو مونږ ته هم بل چا ویل چې میاشت لیده که دا خو به یو علاقه کې وریځي، بل علاقه کې به وریځ ني، وریځې والا به نه ویني. کوم علاقه کې چې ابر او غبار او ګرد او وریځ ني هغې به وویني. زمونږ فقهاو لیکلي که اهل مشرق میاشو لیده او په تواتر سره علم یقیني طور باندې خبر اهل مغرب ته راغی، د مشرق والا په لیدو به د مغرب والا روژه کوي مختر کوي. به هم دا زمونږ د فقهاو کتابونه د دې نه مشهور ډک دي. نمونږ سعودي والا پسې نه ځو، د هغې خپل لیدل دي او زمونږ خپل لیدل دي. نو دا څه دلیل؟ حج کې ورپسې بیا ولې ځي چې د هغې په لیدو ستا اعتماد نشته؟ هغې خو دا څومره ترتیب داسې زموږ ستا غوندې یوازې د رمضان د میاشتې دپاره حسابي نه کوي، هغې د 12 میاشتو حساب روان کړي. هلته د څلور کنج دنیا خلک راځي، هلته مراسم او احکام او نسک د حج ادا کېږي. ایو لوی ذمهدارۍ او ذمهوارۍ سره مخامخ خلک دي. نو د هغې د حد سره به بیا څه کي؟ بعضې پکې وایي نه وي دا ټلیفوني خبرې او دا د موبایلو اطلاعات، دې ته اعتبار نشته.
او چې بیا همدغه مفتیانو صاحبانو ته وی چې یو زنانه ته خاون په ویډیو لایو راغی او ورته ویل چې ته ما آزاده کې څه حکم دی؟ بس وی مسله خو ختمه دوست پکې څه پاتې. نو بیا هغه د ټلیفون هغه خبرو ته اعتبار ورکړي. که په دغه موبایل ورته راغی چې یاره فلاني ځای کې دماکو شو، فلانې سړی پکې لاړې، دلته پې طلاقونو قسمونه اچوي. ما په خپله ویډیو کې وکتل، ما ولیده ویډیو مې ولیده وي، دا څنګه وي دروغ کېدی شي؟ او چې بیا په دغه ویډیو کې په دغه موبایل ورته د سپوږمۍ نه تصویر او پکچر هم والي ورته راسینډ کړي چې ګوره دا خلک ناست دي، دغه د میاشت کاري وي. نه دې خبرو ته اعتبار نشته. عجیب مفتیانو ته موږ تاسو پاتې شوي. نو جهل دی، جهل ناپوهي ده، دا بنیادي سبب دی. دویم سبب د اختلاف دا دی، اختلاف ولې جوړیږي، ګډوډ ولې راځي، د هغې سبب څه دی؟ دویم بنیادي سبب دا دی چې دې خوارانو د میاشتې په اول کې یو یا دوه خوړلي، نو دا دې هغه پوره کوي، بس د هغې اکمال او د هغې تکمیل دا د اختلاف سبب دی. د غوالته سر کې خوړلي، نو اوس که بیخ کې در سره اختر کي، نو بیا خو دوه درې روژې ته خوړلی کېږي، نو د هغې غموړی دی. او دوی خو نه ګوري چې د اختر په ورځ روژه نیول دا په شریعت کې او په حدیث کې د دې نه منع راغلي. کال کې 5 ورځې روژه مکروه تحریمي او حرام او ناروا ده. د وړوکي اختر په ورځ روژه، د لوی اختر په ورځ روژه، ایام التشریق چې دغه 3 ورځې د تکبیرات ورځې دي، په دې کې روژه نیول حرام دي، دا منع دي. ته خو د خپل روژې غموړی چې به زما روژې پوره شي، نن به زه نیسم، زما نن پوره کېږي. او اول کې دا غم نه خوړو چې یاره دا لږ میاشت وګورم، تحقیق وکړم، چا سره رابطه وکړم چې د روژې میاشت راختلې که نه، دا روژه نیول غواړي که نه غواړي. اوس د ځان نه محقق جوړ کړو چې نه زه به 30 پوره کوم. او دغه حرامه روژه د اختر په ورځ روژه نیسي. پښتنو کې ګوره مشهور متل دی، د اختر په ورځ روژه د چای، نو زه خو څه نه وایم، تاسو خپله فیصله وکړئ. نو ګورې محترمو، نو دویم سبب د اختلاف دا دی چې دا حضرات د خپل روژو د تکمیل او د پوره کولو غم وړي، هغه پوره کوي، بس چې هغه پوره شي. نور شریعت غم نه دی وړي، نه د روژې غم وړي دي، نه دومره بزرګان دي. او دریم سبب د اختلاف پارټي پرستی ده. د پارټي نه کوي، د جماعت نه کوي، د یو غلط عقیدې والا سره وابسته دی. دی خو اعلان د اختر اهل حق وکړو، یو حق پرست جماعت را پاسې د هغه اعلان کړ، د ورسره نظریاتي عقیدوي اختلاف دی. نو دی چرته هغې ته غاړه ږدي، د خو د خپل مشر په پل باندې پلخې دی. نو هغه پارټي پرستی او فرقه پرستی دې ته جوړ کړی دی چې بس اتفاق ته غاړه نه ږدي چې اختر وکړي. او څلورم سبب دا دی چې دا میاشت کله په 29 راخیږي او کله په 30 راخیږي، کله میاشت د یو کم دیرشي او کله د دیرشي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل بیبیانو سره مرور شوی و، بیا یو میاشت مبارک د هغې نه د علاحدګۍ قسم وخوړو. یو دویم چت کې کمره وه، کوټګۍ غوندې وه، مبارک به هغې کې ناستو، منځونو ته به راغی، بیا بالته ختو، کور ته بیا تشریف نه وړو. یو کم 30مه ورځ باندې بیا پخلا شو. نو چا ورته وویل چې تا خو د 30 ورځو د یو میاشت قسم خوړلی و، میاشت خو 30 ورځې. مبارک ورته په ګوتو باندې اشاره کوي، کله میاشت داسې دا دواړه لاسونه ورته داسې ونیول، دواړه لاسونه ورته کولږ ونیول، بیا ورته ونیول، بیا ونیول، یعنی کله میاشت 30 ورځې. او بیا ورته وایي چې کله میاشت داسې یو ځلې داسې که لس شو، بیا داسې که لس شو، بیا دا یو ګوته را ماته کړې وه ورته داسې کوي، کله د یو کم 30 شي. نو دا میاشت کله د 29 راځي، کله د 30 راځي، نو اختلاف کله کله د دینم جوړ شي. دویم سبب دا دی، دا بلکې پنځم سبب دا دی، کله ورځ نوي سپوږمۍ په نظر راشي
او کله وریځ وي سپوږمۍ په نظر نه راځي نو اختلاف ته جوړ شي. او شپږم اختلاف دا دی چې د هرې میاشتې سپوږمۍ دا په یو مقدار کې نه راخیږي، کله یو میاشت نری راوخیږي او بله میاشت لږه غټه راوخیږي، د دې نه هم اختلاف جوړیږي. اووم اختلاف دا دی چې د هرې میاشتې سپوږمۍ د یو ځای نه راخیږي، کله مغرب نه لږ جنوب ته مایلی او کله عین مغرب کې راوخیږي او کله د مغرب نه لږ شمال ته مایلی، دې نه هم اختلاف جوړ شي. خلک یو ځای ګوري هغه بل ځای ولاړې، دا ساره میاشت په یو ځای کې نه راخیږي. او بل سبب دا دی چې د سپوږمۍ د لیدونکو نظرونه یکسان نه دي، د چا نظر قوي وي هغې وګوري، د چا نظر ضعیف وي هغې ونه ګوري. ته چې اوس د هر سړي لیدل لازم کې نو دا کمزوري نظر والا خو خپله نشي لیدی، خو د بل چا په قول به اعتماد کوي. خو مونږ هم د بل چا په قول اعتماد کوو، په تواتر سره خبر را رسېدلی چې یاره عربو او دغه رنګې چې کوم دی په افغانستان کې میاشت لیدلې شوې ده، اعلانات شوي دي. حتی بېګا ماته یو ملګري وویل چې باجوړ کې شپږو علماو مشایخو په خپلو سترګو باندې میاشت لیدلې ده. دا خو د عربو یا د افغانستان یا د امکنو بعیدو خبره نه ده که، دا خو دغه باجوړ کې هم خلکو لیدلې ده که. نوی مونږ به د سرکاري د هلال کمیټې د اعلان پابند یو. هلکه فتاوو لیکلي چې کله هلال کمیټې والا د یو عالم ګواهۍ ته اعتبار نه ورکوي، دغې علماو ته بیا په خپله اعلان کول پکار دي، بیا د دغې کمیټو پابند نه دي چې د هغې لاندې به زندګي تېروي. دا زموږ شریعت دی، دا زموږ دین دی، دا زموږ اسلام دی. نو کله کله سبب د اختلاف د انظارو جوړ شي، د چا نظر قوي وي، د چا نظر ضعیف. او کله کله اختلاف د وجې د ګواهانو نه جوړ شي، د چا ګواهي مقبول وي، د چا ګواهي مردود، دغې نه هم اختلاف جوړ شي. او کله کله داسې د یو سړي باندې د خلکو اعتماد نه، هغې نه هم اختلاف جوړ شي. دا ډېر اسباب دي. به هر حال مونږ د خالی ورځې نه روژه نیولې وه او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیث کې دا فرمایلي چې تاسو 13 روژې کله پوره کړي، یا میاشت د یو کم 13 وي، که میاشت تاسې بیا 13 پوره کړي او میاشت هم نه لیدله، بس بیا اختر وي. دا مفهوم د حدیث دی. زما محترمو دې کې شکونه مه کوئ، یو دومره کار کوئ چې د اول نه لږ اهتمام د میاشتې د کتو تاسو کوئ په خپله. ما مخکې بیاناتو کې هم د دې وضاحت کړی چې په دې مسلو کې اکثر زنانه زموږ نه مخکې تلي، هغه قابلي. زموږ نارینه بیا د زنانو نه تپوسونه کوي، دا کومه میاشت او د میاشتې سویمه ده، دا به کله ختمیږي، دا به کله راخیږي. دا موږ تاسو ته خپله د حساب لګول پکار دي. د دنیا په مسایلو کې موږ څومره چانبین کوو، څومره تحقیق کوو، دا خو فرضي روجې دي، دا خو فرضي خبرې دي، دې باندې خو زمونږ ذمه درنېږي، غاړه هم بندېږي، آخرت ته هم نقصان رسېږي. باید په دې مسلو کې موږ او تاسو لږ تحقیق په خپله موکو بیدار ورته اوسو. خدا دغې خلکو خبرې دي چې هغې ټول هغه دین درته ګډوډ کړی دی. دغه خلک چې کومې خبرې په احادیثو کې صفا ثابت دي هغه هم در سره نه مني، نو اختر به در سره نه څوک مني. دغه خلک چې سبا اختر کوي په منبر باندې، سبا به د دې اعلان وری درته وي جومات کې د اختر مبارکي بدعت دی، دا نشته، مه کوئ دا مبارکیان. هلکه چې جومات کې زه ورور او ترز وي او کلیوال پخلا نه شو، دا خو زمونږ د مجمع او د اجماع او د اتفاق او د محبت د اتحاد د یووالي ځای دی، چې دلته دا کرکې او نفرتونه او دا خیري او دا بغضونه او حسدونه دا د منځه گزار نکو، پخلا نشو، نور به موږ مسلمانان په کوم ځای کې راجمع کیږو. د شیطان خو د جومات پیزار نه بهر ناست دي، نو دلته د ځان نه ورته شیطان جوړ کړی، ورته وایي چې ته بېغمه شه، بس زه یم که نه، که ته بهر ایسارې دلته زه یم، ستا کار به زه کوم، دننه بیا زه میلاوېدو ته نه پرېږدم، ورته یم چې دا بدعت دي، او چې بهر د روزي بیا ته مه پرېږده، بس همداسې وران په وران به دا مسلمانان ګرځي. د دې خو دا مقصد.
په دې ورځ به یو بل ته معافي کوئ. دا مبارکیانې، دا ستړي مشي، دا مصافحې، دا معانقې، دا ټول په احادیثو کې ثابت دي. علامه سیوطي رحمت الله علیه په دې یو مستقل کتاب لیکلی، مستقل کتاب، او چې تهنئه او مبارکي په دې ثابت ده. یو کس د حج نه راشي، هغه ته د حج مبارکي په حدیثو کې ثابت ده راغلی ده. علم سکوکی په علم مبارکی ورکول په حدیثو کې ثابت ده. هنیئا لک یا رسول الله الفاظ د صحابو دي، بخاری وغیرہ راغستي دي. د چا توبه قبول شي، د توبې په قبولیت مبارکیان صحابو یو بل ته ورکړي دي. یو سړی مریض دی، صحتیاب شي، پاغي مبارکی راغلی ده، په نوي لباس مبارکی راغلی ده، د اختر مبارکی دم په حدیثو کې راغلی ده. صحابه به یو بل ته ویل تقبل الله منا ومنکم، زمونږ ته تاویل کړي چې د اختر په ورځ که چا یو بل ته دا وویل چې عید مبارک، دا مستحب دي، دا ویلی شي. پښتانه وایي عید مبارک، عید مبارک، دا ویلی شي. دا په حدیثو کې راغلي. نو چې کومې خبرې په حدیثو کې راغلي دغه حضرات در سره هغه نه مني، نو دا اختر چې سعودي عرب کې دی او دلته مونږ وکړو، نو دا به در سره څه ووایي؟ همدغه خلک دي. زیارت القبور مسنون دی علی الاطلاق مطلقا. نبی علیہ السلام فرمائی کنت نهیتکم من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره وتزهدکم فی الدنیا او کما قال وترقق القلوب کما قال. ما به تاسو مخکې منع کولی چې زیارت القبور مه کوئ، اوس درته اجازه در کوم ځئ قبرونو ته. نبی علیہ السلام فرمایي دا زړه نرموي، آخرت درته رایادوي، دنیا سره ستاسو تعلق کموي، تاسو بې رغبته کوي د دنیا نه. مبارک وایي ځئ زیارت القبور کوئ. نو دا یې پکې چېرته ویلي چې د اختر په ورځ به ده؟ همدغه خلک چې تا ته وایي چې اختر کم دی او میاشت چا لیدلي ټول پاکستان کې نشته دی، نو دا خو شریعت کې دلیل نه دی، دا خو تا عقلي خبرې کې ماته لګي. ته خو شریعت نه اول ځان خبر کا. هغه خبرې چې حدیث کې نبی علیہ السلام پابندي نه ده ذکر کړي، او زیارت القبور ته ځئ، قبرونو ته ځئ، دا خو نه دی ویلي چې محرم کې مزه، دا خو نه دی ویلي چې د اختر په ورځ مزه. دا بدعت دی. او دا مشروطان په دغه مطلقاتو عموماتو د احادیثو کې د ځان نه پابندیان او قیودات لګوي. نو موږ دغې خلکو پسې لاړ شو. دا کومې خبرې چې ثابت دي هغه هم در سره نه مني. د 200 نه زیات احادیث پټکي باندې ما راغونډ کړي دي. 200 نه زیات احادیث دي. ورپسې څومره ملنډې او خنداګانې کوي، څومره سپک ورته ګوري. ځان ته مفتي مولا وایي، په سر به یې د جالۍ د ګیس ټوپۍ ښودلي، یا به کاراکول په سر کړي، یا به پکول په سر کړي، یا به عام رومال په سر راچولی. نو چا کوم خبرې په حدیثو کې راغلي هغه تا کوم عملي کړي. دغه خلک چې هغوی د ډېر صحیح احادیثو خلاف ورزي کې روان دي، مخالفت کې روان دي، د هغوی قول اعتبار نشته، هم هغوی پسې ځئ. زما محترمو، صحیح ده یو انسان دی په سر کې روژه خوړلې، غلطي ترې نه شوې ده، اختر خو وکړه که نه، ته د خپل روژو د پوره کولو غم وړې، اختر وکړه، د هغې به قضا وړې. غلط فهمۍ د وجې نه خوړلې شوې ده، قضا یې وړه، څه خبره خو نشته. نو ته خو دا مه کوه چې په هغه کومه ورځ روژه شریعت ناروا او ناجایز ګرځولې ده، ته په هغه ورځ باندې روژه نیسي او د خپل روژو د پوره کولو غم وړې چې هغه پوره کړم. ولې سر کې مې خوړلې، هغه پوره کول غواړي. نو د خپل آخرت غم پک کول پکار دي. نو محترمو، موږ د اول نه جمعې په ورځ موږ ملګرو ته اعلان کړی چې موږ خو نن هم روژه نیولې ده، خو په نیت د نفل هم نیولې ده، د خالي ټول ونیسئ. دلته موږ د اعلانات کړي دي. اوس چې تا رابطه نه کول او ځان نه خبرې و او بیا ټول زور د اخر ته راوښکې دی، خو غلطي خو ستا ده، زموږ خو نه ده. ما خو سهار زه تقریبا 4 بجې مکتبې ته کوشې وم، دنیا فتاوی ما راغونډې کې ومې کتې، دلایل مې راغونډ کړل، خو وخت انتهایي مختصر. بس دا یو فتاوه مې ترې راواغسته او نور دومره فتاوی مې راغونډې کې همدې خاطر باندې مل چې یو کس خو دې راشي، دا خو د عوامو خبرې نه دي چې عوام وایي دا شته او دا نشته او دی ټیکو کو دی نه ټیکو کو. یو عالم دې راولي شیخ الحدیث کې به نو دا میډیا والا په وړاندې به دا فتاوی کتابونه پیش کړي چې خبره د چا صحیح ده. نو دا خو په دې نه ده چې د هغوی لیدل زموږ دپاره دلیل نه دی، او دا خو هغه د هغوی خپل لیدل دي، زموږ خپل لیدل دي. دا فیصلې خو به عوام نه کوي. اوس پښمني کې عوام راپاسې اعلانات کوي چې سبا اختر نشته او اختر مختر نشته او راپاسې پښمنۍ وکوي، دا خلک هسې لګېږي. نو دا څه شیخ الحدیثانو چې د اعلانات یې کول.
عالم پسې پاره خبره کې زه په دې خبره کې ستا په عالم باندې بیا اعتماد نشته خو تراشه عالم ته وې چې زه یو امی سړی ما د الله تعالی یو حکم ماتولو ته زنه تیاریږم نو ته خو مونږ په دین کې مشر ګرځولې تا پسې مونږ اقتدا کوو نه مولانا صاحب استاجي مفتی صاحب تا څنګه د اختر اعلان وکړو ته څنګه د الله تعالی د حکم ماتولو د یو فرضي روجي یوازې په خپلم خوراک نه په مونږ ټولو باندې خورې ته څنګه دا خبره کې چې مالک مطمئن کا کنه زه به مطمئن کم د اردو فتاوی کا عربي باندې نه پوهیږي زه به د اردو فتاوی مخې ته کېدم چې دی لیکلي نو ته چې مخامخ راشه ما ته په دواړو لاسو سلامونه کوي په سینه باندې لاس ایږدي او زه اعلان وکړم چې سبا اختر دی او تل سپیکر وټنګې چې نه مړه پښمني تر پاسه خپل پښمنیو کې داخله کسې لګیا دي نو امیستا دا حق جوړیږي دا ستا حق دی ګدا د علماء خپل خبرې د علماء بسره کینې دا بحل په 2000 خبرو کې ما پسې را روانه بیا پدې کې د خپل روزي غموړې د سر کې یو یا دوه وړلې ده نو چې د اختر پورس پوره کې دا غي غموړې خدای له بنو ورځي بهرحال موږ د وادي مطابق 7:30 بجې ټیم ورکړو اگر چې ملګری را روان دي ډیر راځي خدا وړو کې اختر موږ خو 2 ورځې کېږي کچانه نن لاړو سبب کولې شي د وادي مطابق موږ خپل جمع درو دا